نن به ماته یو یوتیا راپاسي اب ماته دا ترغیب راکړه دا به راته ښیي چې ته په پاکستان کې به سیاست کوې یا به نه کوې او به ماته دا وایي چې ته جومات چې کوم دی د سیاست نه پاک دی زما په دې جومات کې زه ناست یم او په منبر رسول باندې ناست یم د دې جومات دپاره سوال ما کړی دی چانده ما ورکړې ده د دې جومات د خاطره زما بچو نه هره تېره کړې ده د دې جومات د خاطره د ملا بچو نه هره تېره کړې دې جومات د ملا راوتو د سار جمع نه راوتو د ملا بچی یتیم شوی دی د ملا بچی چې کوم دی جړېدلی دی د ملا سپین سرې مور جړېدلې ده د ملا سپین ږیری پلار جړېدلی دی د ملا دوه غبرګ علما د هغوی د پلار د غبرګو بچو د قبرونو په منځ کې ناست دی هغه ملا پلار جړېدلی دی ته څه شی او ته د چا بچی چې ته به ملا د منبر نه راکوز کړې او ملا ته به وایې چې ته سیاسي خبرې به په جومات کې نه کوې ته د چا بچی ستا کردار څه دی ستا د مسجد دپاره څه کردار دی ستا د اسلام دپاره څه کردار دی ستا د منبر او د محراب د آبادېدو دپاره څه کردار دی اول خپل کردار وښیه ستا په معاشره کې څه کردار دی ته خپل کور کې ما ته وښیه چې تا د خپل پلار خدمت څومره کړی دی تا د خپلې بوډۍ مور خدمت څومره کړی دی تا د جومات خدمت څومره کړی دی تا د جومات په بیل کې څو روپۍ جمع کړي دي تا د جومات په آبادۍ کې څو روپۍ جمع کړي دي تا د جومات دپاره څو ورځې سوال کړی دی تا د جومات دپاره څو ورځې چانده غوښتې ده چې ته بس وایې چې ملا به په جومات کې سیاست نه کوي ای مسلمانه تا نوجوان دی خپل نوجوان ته وایم اے نوجوانا الله په ذات مې قسم وي تا د ملا نه د دې د وجې نه لرې کوي چې تا د قادیانیت دپاره چې کوم دی استعمالوي تا د کفر دپاره استعمالوي تا د یهودیت دپاره استعمالوي تا د اسرائیلو د حمایت دپاره استعمالوي مسلمانا اے مسلمانا اے نوجوانا پر خپل ځان باندې لږ رحم وکړه لږ سوچ وکړه لږ فکر وکړه لږ د تدبر نه کار واخله ستا پلار د جومات د ملا مخکې نه ودرېدو ستا نیکه د جومات د ملا مخکې نه ودرېدو ستا پلار نه پوهېدو ستا نیکه نه پوهېدو ستا د نیکه پلار د جومات د امام مخې ته نه پاسېدو نن ته جومات کې راپاسې امام ته او جومات کې امام ته ودرېږي او ته امام ته وایې چې دا کار جایز دی او دا ناجایز دی د جواز او د عدم جواز فتوا به ملا ورکوي د جواز او د عدم جواز فتوا به مفتی ورکوي د جواز او د عدم جواز فتوا به شیخ ورکوي شیخ الحدیث به ورکوي شیخ القرآن به ورکوي تاله د جنازې مونځ نه درځي ته راپاسې اوس خلکو ته وایې چې دا جایز دی او دا ناجایزه ده تا ته د جنازې د تکبیراتو حکم نه دی معلوم تا ته د وایي قنوت نه ده معلوم تا ته د دې خبرې پته نشته چې د پیغمبرانو تعداد څه دی تا خو څه کوې چې ستا لیډر ته پته نشته چې پیغمبران څو راغلي دي ستا لیډر له د کلمې الفاظ نه ورځي د کلمې الفاظ غلط وي د خاتم النبیین لفظ نشي ویلی ستا لیډر د خاتم النبیین لفظ په خوله باندې نه راځي ای مسلمانه ته د هغه چا دپاره لګې کم سړی په شا باندې چې زما عزتمندو خیر لګېږي